بسم الله الرحمن الرحیم. اوس ګورئ چې دا نما چې کومه ده دا شی کوم نه کټه اوس ګورئ هیڅ چینجز نه راځي. ګورئ نما ما غټم کړه یا نه غټوم څه مولوی صاحب وړه مکړه اوس ته چې دا شیپ پر سره سیده نه بچکو ګورئ اسانه طریقه راځي شیپ نه کلیک وکړو کنه فارمیټ مینو ته لوړې رنگیم ختم کا او چې کوم آوټ لاین د دایم شي کا ختمي کا دیګه ته چې د خط ورک شو خط ورک شو نه د خط رنگ سپینو مولوی صاحب دیګه خط ولا رنگ څنګه کا سور کا کوم ځای ته چوړې ګورئ دیګه کلیک کوا کوم ځای ته چوړې وړای شي ته اوس ته بیا نو په خط کې پارک چې کا پوسی وړې کا لون دی وړې کا چې وړې کا غټوي څه چور باندې ګورئ کا غټوي لون د خط کې هیڅ پارک نه راځي مولوی اوس دیګه ګورئ چې لګ دا غزه غټاو دیګه زه دا نامه لګ راته غټاو ګورئ غټه کومه تا ګورئ پوسی کې چې کوم ځای پر وړې دیګه ګورئ نامه راغله دیګه په دې نه کوله شیپ نه نور ډیر غیر مسرته چې ورډ کې مشکل ته جوړیږي د بي شي نه کورو خله شیپ نه کورو دا موږ مولوی صاحب شی او شیپ سره مولوی صاحب خوش په دې باندې هاوس دینه بعد موږ نه بل هغه یو کنټرول ان نوې پیج راخلم د ځکه انسرټ مینو کې ډیر امپورټنت ټکی دی موږ سره یو سمارټ چارت دا یو سمارټ ار د بل چارت دا د دوته دی دا اوس دا غواړم کنه سمارټ ارت چارت چشتي دا کې موږ ډیټا ارګنایز کوو ډیټا ارګنایز مطلب چې تاسو یو ډیټا دا ډیټا مطلب معلومات د معلومات ترتیب کولو د پوره په ورډ کې موږ سره دوه شی یو چارت دا یو موږ سره چې دا سمارټ ارت چې کوم معلومات دی ډیټا دا چای بتو نه نه مولوی صاحب نه 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 داغه چای چې لګي تند نه لګي ډیر سخت دی مولوی صاحب کې ما چا مولوی بیا د بیا تر کا ورسوس بس دې مو ته نیمه وشو زه چکای نشم همولې سه اوس ګورې سمارټ ارت ګورې اول سمارټ ارت کا چارت ده جوړه کوم چې ګدو ډیټا معلومات دی خودلو لپاره په ورډ کې یو معلومات ګورې څنګه معلومات مثال کې دیږي ګورې زیو ارت دیږي مختلف چارتس لکه زه اوس یې مثال کې مولوی څنګه معلومات اول مونږ چې یو اول مونږ کار کوو مولوی سه په چی باندې کار کوو په سمارټ ارت باندې کار کوو څنګه مولوی سه اول سمارټ ارت باندې کار کوو سمارټ ارت چی ګورې اوس په سمارټ ارت نو مخفله پوه شي سمارټ ارت کې مونږ چې ګدو ډیټا ارګنایز کوو سید مولوی صاحب دلته رسم زه یو سمارټ ارت راخلم ګورې چې کوم سمارټ ارت تر خلای ته خوښه ده دغه ګورې مختلف لیست ولا سمارټ ارت دي کړی دي مختلف سمارټ ارت دي ګورې ویني مولوی صاحب سایکل ولا سمارټ ارت دا د هیریډیټی ولا سمارټ ارت دینه بعد ریلیشنشپ ولا سمارټ ارت دینه بعد میټرکس ولا سمارټ ارت دینه بعد فیرامایډ دا ګورې موږ په کیمستري کې دینه ډېر کورو خو چې کله د یو کیمستري کتابونه لیکو دی بایولوژي ولا کتابونه لیکو په اکه موږ دغه ډېر کورو خو سید مولوی صاحب ګورې دي مختلف کاغذ دي لیټ سپوز د دې کې زه دا سمارټ ارت راخلم سید راو مخستو ګورې مولوی صاحب اوکې مو دا ګورې سمارټ ارت راغی یا دام نه راخلم مثال کې کنټرول زد د دې کې یو بل سمارټ ارت راخلم ارت ډیزاین انسرټ مینو ته څم د دې کې مرو مخستو سمارټ ارت مرو واخستو دي کومي سمارټ ارت راخره مونږ شي ودل د دې کې یو سلیکټ اساسونه غو دوی چې لګ مونږ خبره ور باندې وو لیست ولا سمارټ ارت دغه کیلو ولا بس دا مرو سید مولوی صاحب ندام وغیرہ insert smart art के वो टेक्स्ट लेके योजना आगे नशर होता है चिला मुंडा ذکر مختلف فایل میو اور بننے والی کو دا خبر ہے
خامول دې کې اوس مو یو سودار واخیستو ګورې دې څه پیدا ده اوس زه لیټ سپوز لیکم دا ځکه مو ولیکلو لیټ سپوز زه هیڅ شي په باره کې دا لرې کوم زه هیڅ شي په باره کې انفارمیشن معلومات لیکم دلته راغلم زه لیکم چې مثال که زه لیکم لکه مونږ هغه چې کوم دا کنټرول زیډ دې کې مثال کې زه لیکم اماراتي اسلامي افغانستان څه ده که نه صحیح ده دا مو ولیکلو مولوي صاحب صحیح ده اوس زه ګوره امارت اسلامي افغانستان په باره کې زه انفارمیشن لیکم صحیح ده مولوي صاحب معلومات لیکم زه څنګه معلومات لیکم لیټ سپوز داسې که زه لیکم معلومات کنټرول وي دا مطلب معلومات مو ولیکلو صحیح ده که نه امارت اسلامي اوس ګوره معلومات چې دي ګوره مونږ ته امارت اسلامي افغانستان چې کوم مشران دي هغه مطلب مونږ ته خو معلومات شته که نه چې کوم مشران دي اوس د مشرانو د ترتیب کولو لپاره زه به چیرې راخلم زه به راخلم مولوي صاحب انزرټ مینو ته به ځم انزرټ مینو کې به زه د دې نه کار وخلم چې به راخلم سمارټ آرټ به راخلم اوس ګوره چې کوم سمارټ آرټ ته راخلی داسې کې به ته هغه خپله سوچ کړې چې زه کوم سمارټ آرټ به یې ده راواخلم دلته راغلم دا سمارټ آرټ مې راواخیسته اوکې مې کړو اوس ګورې د سمارټ آرټ نه زه څنګه خلم اوس مشر څوک د افغانستان مثال کې زه یو مشر لیکم زه لیکم چې نصرت الله د اسلامي اماراتو چې کوم ده لیکل زه لږ کموم صحیح ده مولوي صاحب لیکل غټ دي لیکل باید مونږ چې په داسې کې کام اچھا دا به هم اینو نه وړکو صحیح ده مولوي صاحب 52 دی لیټ سپوز هغه 11 ته به راول مولوي صاحب دې کې زه لیکم مثال کې دلته لیکم نصرت الله چې کوم د مونږ سره دی هغه دا مطلب صحیح ده که نه دا مثال کې امیر المؤمنین ده دې کې زه اوس چې لیکم دا لیکلم غیر دی دا به هم لږ وړو کوم چې ګورئ معلومات ګورئ دی نصرت الله چې کوم معاونون دي معاونون مطلب چې یا سره څوک کور کوي مرستیال مونږ ورته یو هلټ سپوز څوک د مثال کې زه لیکم چې کلیم ده اوس دغه مرستیال شو اوس مولوي صاحب دې کې زه لیکم چې دی نصرت الله چې کوم د مونږ سره امیر المؤمنین دي لاندې څو وزارتونه کار کوي اوس دا لیکم چې وزارتونه دي او څوک څوک مشران دي اوس زه مختلف معلومات ورپکې لیکلی شم مولوي صاحب که نه شم لیکلی لکه زه لیکم اول دفاع وزیر څوک د لیټ سپوز زه لیکم چې بلال دې نه بعد مونږ سره لیکم دا به هم لږ سایز وړوکی مولوي صاحب غټ ده دې کې مونږ سره لیکم مولوي صاحب احمد بل چې کوم ده دا چې کوم دا د وزیر خارجه ده او دلته زه لیکم ګورئ معلومات ګورئ لیست جوړ شو که نه شي جوړ د دې نه مونږ چې راخلو معلومات مونږ راخلو مولوي صاحب مختلف معلومات جوړو دې کې زه لیکم اجمل صحیح شو مولوي صاحب اوس ګورئ دا شی شو مونږ سره یو هغه غوږ جوړ ګورئ څومره اوس دې کې ته چې دې نور څه پیدا دي مولوي صاحب چې ته کتاب جوړوې ته لیکې اسم څو اقسام دي درې اوس ګورئ دې کې اوس اسم ولیکل دې کې یو قسم دې کې دا کدا ډیلیټ کړه دا لکه یو نیم ځکه د زړه والا غچ ور کړی چې دا دې ته دانو مو خپل دا څنګه نه غجړ شوی ترتیب دا ډېر نور نه ډېر پیدا خلی دا ګورئ مولوي صاحب اصل کې ته چې دا وړو کې ته ته په یو له پر اوسه کنه نور څه نه دي د ټول کې میسټیک ور دي دا نه خپل کې لکه زه اوس لیکم مولوي صاحب ایمو سره کې میسټیک یو فارمولا راځي دې کې زه فارمولا ته ولیکم هغه ته موږ نه مخلو سایکلیک پروفین څه نه ورته خپل مولوي صاحب سایکلیک پروفین لکه دې کې کنټرول صحیح ده مولوي صاحب خلک په دې باندې خبرې کوي بیا زه څرته به د هغه باندې شیپ باندې بیا خبرې ته کوم چې څه مطلب ده ریکارډینګ هم هغه دا به سیو کړو نو ریکارډینګ